قدرمنو اول دې سیټ چې نور کسان دي هغه سره موږ په موبایل خبرې هم وکړلې او د پاسپورت طرف نه هم دا اصلاح ده. قدرمنو مینوالو دا محل زه په ګاشکور کې موجود یم. د سر نه چې کم زمونږ د بانډۍ او د خوازخیلي 41 کسان په سر شوي او په 12 بجو کې د اوبو نوې ریله راغلې وه، نو د هغې په وجه باندې هغه کسان پسه وو. خو د دې علاقې خلک زمونږ د تحصیل ایس مهران خان خوا له تللي دي او هغه بالکل دا کسان څه کسان چې یې راچوت کړو لږ ساعت پس پر هغه هم ښایو کم باقي کسان چې دي په هغوی پسې به مو ځي په دوباره باندې دلته د خلکو په مخونو کې بیا یو ځل خندا راله. ډېر زیات خلک خوشحاله شو ولې چې د سار نه د دغې خلکو سره هم چې پریشاني وه چې دا کسان د دوی وسو شوي دي او د پاک آرمي دپاره خلکو دلته سلامونه وویل او دا نارې مو باسي. ډېر زیات غټ تعداد سره خلک جمع شوی دی. د سواتلیز د پاڼې نه نیغ په نیغه ښایي تیاره راتلونکې ده. بالکل میجر صاحب ولاړ دا پوښتنه کوي چې څومره کسان چې دي هغه باقي پاتې شوي دي، څه کسان دي د هلیکاپټر په ذریعه باندې راوړو. بالکل د هغوی رابطه ده څو کسان چې کم باقي پاتې دي دلته د میجر صاحب هغوی ته هم دغه وینا ده چې څومره کسان بالکل د پاک آرمی میجر صاحب چې دی هم دا کې دی. الحمدللہ ٹھیک ہے. آپ لوگ کتنے بندے ادھر باقی ہو؟ کیا مطلب 50 ابھی ایویکویشن کتنی کی ہوئی ہے؟ آپ لوگ 50 بندے ابھی اندر ہو؟ اچھا ابھی آپ لوگ کائنڈلی یوں کریں جو 5 بندے ہیں نا 5 کی 2 ٹیمیں بنائیں، ایک دفعہ پورا آرچر ڈھونڈ لیں کہ کوئی اور بندہ رہ نہ جائے آپ لوگوں سے. ہیلی آ رہا ہے آپ لوگوں کو ایویکویٹ کرنے، آپ لوگ اپنا ہاتھ وغیرہ لاتے رہیں ٹھیک ہے. اوکے بالکل دیکھ لینا کوئی اور بندہ رہ نہ جائے آپ لوگوں سے. د میجر صاحب هدایت هم دغه چې د 15 کسانو په یو ګروپ کې به تاسو موږ راچوتو او تاسو هلي به درځي، تاسو دې به نړقېږئ. نو 50 کسانو تعداد دې وخت کې نوی وښودی شو. دا چې دي زما خیال ډېر زیات وو، خو دا تعداد چاته نه معلوم چې دا څومره خلک په سر شوی دی. د دې علاقې د خلکو لپاره د خوشخبرۍ خبر ده. زما سره د خوازخیلي چیرمین صاحب موجود دی، ناصر خان د هم د پرستب صدر ناصر خان. دا راته ووایي دا یو ډېره غټه ثانیه وه چې نن د 50 خاندانونو ماشومانان او نوجوانان ګیر شوي وو. د هغوی په کورونو کې یو جړاګانې وې، په سجدو پراته وو. الله پاک د هغوی سوالونه قبول کړو. پاک آرمي هلیکاپټر راوستو. دې ته به څه نظر ګورئ؟ جی فرمان ډېره مهرباني. موږ خو د خپل پاک فوج د ټول نه زیاته شکریه په دې ادا کوو چې پرون چې په کوم ډسو کوستان کې کوم واقعه راغلې وه، هغه 15 تنونه چې وو هغه د 15 غنډې انتظار نه پس هغه سیلاب ویوړو. هغه په دې انتظار و چې یاره یو هلیکاپټر راغلی او موږ یې اوچت کړی. نو خلکو ډېر غلط رد عمل لا چې یاره دونه یتیمي ملک باوجود خلک غرقېږي. نن هغه زموږ پاک آرمي هغه ګیله چې د هغه نن ختمه کړه او هغه رالو تقریبا په سیند کې چې څومره خلک دي هغه یې ریسکیو کړي دي او په نور پسې مزید دوباره روان دی. موږ د پاک فوج انتهایي شکریه ادا کوو. ناصر صاحب دا راته ووایه چې زموږ د سوات دا خلک د لرګي دومره شوقیان دي چې دا څومره غټ نقصان دا نن په دې خاندانونو باندې دا غټ آفت د هغوی جړاګانې د هغوی د دا به ته څه ګڼې؟ زه خو دا ګڼم چې یاره لرګی اوس د لرګي دومره ضرورت نشته. دا خلک هیرس راغستي دي، خلک هیرس راغستي دي او د خدای خاطر وکړئ دا لرګی به سبا ومې بل ورځ به ومې تاسو کوم د لرګي نه پاتې شوي دی د خدای خاطر وکړئ او دې لرګو نیونه کړه. هر چې ژوند چې دی دا ډېر خوږ دی او د ژوند سره دغه وکړئ. ډېره مننه قدرمنو. دا زموږ د خوازخیلي پرستب چیرمین صاحب و. دا د عثمانه دته ووایه درې کسان میجر صاحب چې دی زموږ د پښتو ژبې دی. زه ډېر زیات خوشحاله یم چې هغه ډېر زیات په کوششونو کې دی. دا د هغوی کپړې دي وګورئ چې په خپله په اوبو کې ولاړ دی. د سار نه هم په دې کوششونو زما سره حسین احمد خان موجود دی. راځئ چې په دې حواله دی څه ویل غواړي. ډېره مهرباني کتونکو تاسو نه زموږ پروګرام په لا یو نیغ په نیغه ګورئ. د دې مقصد هم دا دی چې موږ د کالام نه والا د چکدرې پورې دې عوامو ته دغه میسج ورکوو
چې دا چې کم ګیر دي دا اوبو داسې نه دي ګیر کړي بلکې دا په لرګو پسې راغلي او د دې په بیګ په شا باندې او بوسې واشوي د دې په منځ کې چې دي ګیر شوي دي نو کتونکو د کله نه چې هم زمونږ ایسي خواځخیله مهران خان په کوششونو سره او بیا د پاک فوج ته اطلاع کولو سره هغه را رسېدلي دي او هغه خپل هیلې ته اطلاع کړې ده هیلې ډایرکټ را رسېدلی دی په اریان دا یو چې د وزیر اعلی یو هیلې و چې هغه یې موقف کړی چې آیا هغه هیلې چې دی هغه زمونږ کله په کار راځي چې هغه هم نن په دې ریسک وخت کې زمونږ سره وی خپل کم مدد چې دی کولی نو کتونکو څنګه چې عوام ووي زمونږ نورو مشرانو څنګه ووي نو هغه مقصد هم دا دی چې په دې باندې موږ د پاک فوج کم جوانان چې د هغو شکریه ادا کوو ځکه چې موږ په اولني ځل باندې دا یینو چې هغه راغلي دي په دې شورګرو کې اوبو کې د سحر نه واله او د دې ساده پورې زمونږ کسان چې دا ریسک کوي دې کې ستاسو څوک رشیدارو دي زمونږ پکې مرګري دي جی زمونږ مرګري دي موږ ترې راغوښتلي یو هغه پاتې شوي دي دا څه ټایم دا دې سره راغلي وه دا تقریبا 12 بجو نه په دې خوا 12 بجو نه دې خوا 12 بجو نه هغه وخت کې دا اوبه دومره نه وي اوبه ډېرې زیاتې کمې وي کمې وي دا لازم ده دا لرګي دومره چې دا نن دا کم مشکلات په دې 41 کورونو کې راغلي دا خو به زمونږ د ټولو عوامو ته خواست دی چې د لرګو اسه مه کوئ دا انسانان چې کم پورې پاتې شوي دي د دوی خویان دي د دوی میان دي د دوی وروڼه ټول په جړاګانو دي د پاک آرمي په حواله څه ویل غواړئ دوی خو موږ ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې زموږ په ژوند کې اولنی ځل شو چې موږ هلیکاپټر ولیدو او د آرمي دا زمونږ 41-50 کسان هغوی بچاو کړو دلته یې راوړول دلته کې راواړول ډېر مننه تر السلام علیکم دا راته ووایه چې په دې کسانو کې ستاسو رشیدار شته څه ګڼې دا دومره غټه حادثه په دې کور کې په دې خلکو باندې څه نن خو ستا په مخ خوشحالي شو انشاءالله لږ ساعت په کور ته م راشي انشاءالله الله پاک پیراولي الله پاک ټول مسلمانانو به روغ جوړ راولي خو لږ اوبه ډېره زیاته ده او کسان ډېر پریشانه دي چې راچو چې ریسک وشي نو ډېر خلکو ته څه میسیج ورکوي چې دې لرګونه قلر شي نو دوی ته خو دا میسیج ورکوم چې اول د کرونا په موبایل جرینګ به دغه د کرونا مسلې به وسته دي د دې سیرابونه هر سړی ته وینا ده په دې باندې چې تاسو مهرباني وکړئ نه دو ولو نهرون نه نصیب نه وساته خو دا دې بشوره خلک دي چې هغه دغه نه کې خامخا رواني ځان خودکشي ته جوړي بالکل د پاک آرمي په حواله باندې څه ویل غواړئ ایسي صاحب موجود دی ایسي صاحب شکرګزار یم ځکه چې په دې ماښام د تیاره د باران څاڅکي وریږي او د ټول ولاړې په دې ټنکۍ موږ دې شکریا ادا کوو تو ګور بیا میجر صاحب دا هدایت کوي چې د اوبو باوسي واقعي څه پکار د احتیاط پکار دی کنه دی نو احتیاط خو فرض دی ځکه چې هر لوی وړو له احتیاط فرض دی چې د اوبو خواله مرزي برازي کوی ناګر د مشران وکي خو هغه چمنی نو اوس د پیژنې ټول راخله په کوټه زنانه دي مشران دا غي باوجود څه کوي تاسو مخې وړی دی پرون زمونږ د خوځخیلې یو کس دی د کوس کلي یعنې خښ کړلی نه هغې پرون سهارې وړلی دیسي نه هغه دې بېګا ماسپښین یې مړله وړلی بالکل حسین خان خوږدا دی ستاسو چیرمن چې کوم یو په موقع موجود دی هغو پکې هلې ځلې کړي دي ټول بس موجود ټول کم چې انسان دی بس ټول لیکي دی خپل کوشش کوي ټول کوششونه شروع کړي قدرمنو تاسو سره مختلف ملګرو نه موږ تاسو کو زمونږ چیرمن صاحب موجود او داسې بوتو ګوري پاک آرمي په دې وخت کې مصروفه ده هغوی زموږ سره خبرې نه کوي ولې چې د هغوی اپریشن کله مکمل شي د هغې نه پس به زموږ د هغې خلکو سره هم انټرویو د هغوی نه به هم تپوس کوو د هغوی د کامیابۍ په دغه باندې د سهار نه به تاسو ګورئ په دې کورونو کې ډېره غټه د خفګان یوه خبره وه خو الله پاک په موږ باندې یو رحم وکړو موږ له پکار ده چې موږ ته اوبه باسو لرګی دومره لازم نه دی جان ہے تو جهان ہے فرمان خان دا راته ووایه چې په اوبو په باو کې اضافه کیږي نور څه میسیج ورکوئ د سیند په غاړه بیا سوځي زموږ سره چې د دې یونټ کم میجر صاحب موجود دی د هغه هدایت دا دی چې لږ ساعت مخکې د اوبو کم دغه دی چال سیوا کېږي د دې د وجې موږ ته مې هدایت کړو چې تاسو سیټ راشئ خپل احتیاط وکړئ لازم ده چې زموږ دا میسیج څوک ګوري د اوبو غاړو نه نه ځي خپل احتیاط وکړي د خپل جان احتیاط وکړي د خپل کور خیال وساتي د لرګو لالچ ونه لازم نه ډېره مهرباني کتونکو تاسو زموږ د فرمان ساعتي خبرې مو اورېدلې تاسو ته موږ بیا هم ښایو چې په کم سپاټ ولاړ یو نو کتونکو پورې عوام چې دي څومره راغلي دي په هغې کې تاسو وګورئ زموږ د بانډۍ د ویلج کونسل چیرمن درویش خان په خصوصي هدایاتو باندې هغو چې کله هم د ایسي خواځخیلې سره رابطه وکړله او دغه شانتې هغو په موقع راورسېدل او عوام چې دي نور هم د سیند د غاړې نه لر کړل او دغه شانتې ډایرکټ پاک پوسټ ته اطلاع کېدو سره هغو هیلې ته اطلاع وکړله او دغه له شکر الحمدلله چې ډېر کسان چې دي هغه ریسکیو شول او دغه شانتې نور چې هم څومره دي د هغو دپاره ستاسو دعاګانو ضرورت دی انتهایي ځکه چې ماښام کېږي تیاره ورو تیاره ده راځي نو بیا به موږ ته لږ مشکلات په هغې کې پیښ شي خو ستاسو دعاګانې چې دي په دې وخت کې به موږ له ډېر لوی لاس راکوي څونه مسلمانان وروڼه چې دي زموږ پروګرام ګوري د سواد نیوز د پاڼې یا د نورو سوشل میډیا
د فیج نه نو هغه دغه چې څومره وګوري دعاګانې دي کوي بیا خصوصا زموږ مسافرونه چې څومره دي د هغو سره به ډېر غم هم هغه هم موږ تاسو ته ښایو خلک هم راغلي او تاسو ګورئ چې بسونه ګڼ شمېر سره بله خوشحالي خبره خو دا ده شکر الحمدلله بجلي راغله بجلي ډېر سخت تکلیف و دغه شانتې یو خوار د سیلاب و بل سیټه عوام خپه نو شکر الحمدلله چې بجلي خو به حال شوله خو چې اوس کله دا هلکان چې دي دا راوځي نو موږ به چې یو موږ به مطمئنه شو زموږ پروګرام لا یو نیخ به نیغه ګورئ جي